السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو، وختي چې کوم د شدید طوفان راغلی او د هغه طوفان په وجه باندې چې کوم د پیر سبا کې چې کوم ډیر المناک حادثه شي و د هغه څه اپډیټ درکول غواړو. پیر سبا کې چې کوم حادثه شو د ملګرو د حادثه دغه د تفصیل د چې یو د پیر سبا د محلي دغه چې کوم د پیران محلي چې وته وای د خوا کې سره بل محله ده د هغه یو زنانه د حامد الحق د حامد چې کوم د خزه و ځوان جنۍ و هغه زوی شو. نو هغه زوی چې کله د سلويخ تورو شو نو هغه زوی خواخي او دغه خزه او دغه بچي راوستل د دم د پاره د څنګه چې هغه د پښتنو دستور دی چې بزرګ کورون ته وزي. نو د هغه زموږ چې کوم د علاقې د پیر سبا کې مولانا انور حق صاحب یو ډیر معروف عالم دین دغه زوی چې کوم دین مولانا عبدالرؤف صاحب په مدرسه کې چې کوم اوس چلی پیر سبا کې د هغه دوا لپاره د خزي خپل د بچي او خواخي سره راغله چې هغه دوران کې د کم خوا کې وسره بل کورون داغه د کور چار دیوال چت د چار دیوالي چې کم نو هغه په دې د مولانا سي پکور د کوټي باندې راپړې وتا چې په هي په وجه باندې د کوټه کې موجود چې کم دین دا ملمنه دا چې کم بچي چې د دواله پر راوستي د کوټه هغه بچي سره آلتا ملبه کې چې کم نو آلتا ګیره شو خواخي وتره خم او د درې د کور زنانه خم وتره ګیره شي چې پاغه کې بیا مقامي خلک راغل او هغه ملبه چې اوچته کانو هغه سره دغه خزه چې کم نو ادا وړ کې ماشوم چې کم دی وړ کې سلوي خزه کم ماشوم دا وسره جان به حق شو یعنی مور او زوی چې کم نه دا جان به حق شو وفات شو او بیا چې کم نه وسره خواخي د دې خواخي چې کم نه اغم خم زخمی شو او دا کور مولانا صاحب د کور زنانه خم وسره زخمی شي. دا ډیر افسوسناک واقعیا دا چې مطلب چې یو ډیر د افسوسناک واقعیا چې دا د باران او دغه په وجه باندې التپیخ شو او د بل د کور چار دیوالی را پرې وتا د مولانا صاحب په کور باندې او التا دا جنې چې کم نه پاغه دا کی وفات شو. خپل ماشوم زوی یقینا ډیر د افسوس خبره ده، ډیر د افسوسناک خبر ده چې ورکی غو ماشوم د خپل دغه لپاره او ملمنه راغلی و په دې دغه لپاره چې زما د بچي د ژوند لپاره زما دغه لپاره به زه سوال کوم زه دغه وکم او دعا د لپاره دم درود لپاره به د مولانا صاحب کور ته راغلی چې الته دا وفات شو. جی ډیر مهرباني جی.